د 400 د پاکستان تحریک انصاف نه د قومي اسمبلی غړي فضل محمد خان د عوامي نشنل ګوند په اړه هغه وخت نامناسب الفاظ استعمال کړل چې کله دوی ثوابه ته جلسې لپاره تلل چې د هغې په جواب کې ورته د ان پی ګوند کارکونانو خو سپکې سپورې ویلي دي. خو څېړونکي وایي چې باید سیاستمداران دي د ذاتي جګړو نه راوځي او په عوامي ستونزو ته توجه ورکړي. د پی ټی آی فضل محمد خان د عوامي نشنل ګوند مشر ملولي خان په بدو ټکو داسې وخت کې مخاطب کړي چې هغه هم د پرورې په 2 مې ویلي و چې د ځینو خلکو سر خارخ کوي او زمون ګوتې چې په هغې نن فضل محمد خان جواب ورکړي. پاکستاني قوم دا دنیا ته خول غواړي چې قوم پرونم و عمران خان سره د پی ټی آی کارکنانو ته ټول مرګرو ته ویم چې سخت پسرات ای د میلو خبرو پس بنزه هغه ورځ ویلي چې پی ټی آی ولا غون د شاخه تا خزه مندي پی ټی آی کې غریبم شته پی ټی آی کې د 2 روپو خاوندم شته. دا یادونه چې فضل محمد خان د ملولي خان سخت سیاسي خریب دی او د یو بل پکول لپاره عوامي پلیټ فارمونه استعمالوي. د فضل محمد خان د خبرو په جواب کې د عوامي نشنل ګوند د یو شمېر کارکونانو په شمول عہدیدارانو خوم سخت جواب ورکړي. د ان پی د ځوانانو صدر میا رحم باچا فضل خان دا نمک خرامه پټی کې بللې دي. سستانی کو د باچا خان بابا ورکرو د دې نه انکار نشو کولای د ټول څنګه ته پته لګي. نو بیا حقیقت دا شو چې ته نمک خرامه یې ځکه چې ماغه زمکه دي او ماغه تسلسل دي چې روان دي ته دغه نکه چې عادت پاتې شوی دی ماغه نمک خوري خو چې دا نکه ته غلط وي نو نمک خرامه شو کنه. خو څېړونکي او خبريال رفاقت الله رضوال وایي چې باید سیاسي قیادت ته د خپل ذاتي ادا په خاطر خپل کارکنان په میانس کې نه جنگوي او دا مولس پستونزو دي توجه ورکړي. کومنګه په نږدې وختونو کې د سیاست جاج واخلو بالکل پدې کې هیڅ شک نشته چې زمونږه د سیاست نه کوم شرافت او اخلاق او هغه دغه سیاسي خلکو د لاس ورکړي دي. مخکې با چې کوم سیاست کېده نو په هغه کې با چې کوم لیډرشپ نو خپل کارکنانو ته د تمدن اخلاق او د پاکستان چې کوم اساسي قانون و نو په هغه کې د دنه د پاتې کېدو سره به د عام خلکو مسلې چې کوم دي دا غي په وجه باندې به کارکنانو کې یو حساسیت را پیدا کوو. خو مګر اوس دا ټول ارسجی دا موږ په نننی سیاست کې نه وینو او د دې وخت ضرورت دی چې سیاسي مشران چې کوم دي هغه د خلکو مسلو توجه کوي او د شخصي اناګانو لمخې چې کوم کارکنان دي نو دا د خپل منځ کې په جګړه وانه چولی شي. څېړونکي زیاتوي کو د کرکې او د نفرت د سیاست دغه لړۍ دوامدار وي نو د دې زیان به جمهوریت رویو عوامو لسترسي باید چې دغه نه دی ډډه وکړي شي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400